هر هغه انسان خوش قسمته دی چې هغه ته دا رمضان نصیب شو. هغه سړی خوش قسمته نه دی چې تیر رمضان کې دا رمضان ورته نصیب نشو. هر هغه سړی خوش قسمته دی چې په زندګۍ کې یو نفس بل نفس بل رمضان ورته نصیب کیږي. یو کال دته اضافي زندګي میلاویږي، دا خوش قسمته دی. دته زیات ټیم میلاویږي د عبادت دپاره. خوش قسمته دی هغه انسان چې دا رمضان ورته نصیب شو. خو بدبخته به وي چې د دې رمضان نه تیر شي او هغه څه اونه کې څه دپاره چې خدای دا رمضان مقرر کړی، څه دپاره چې الله تبارک وتعالی په انسانانو باندې دا روجي فرض کړي دي او کوم مقصد دپاره چې الله تبارک وتعالی دا احکامات را لېږلي دي. بدبخته به وي دا تراویح قیمتي وګڼئ، دا روجي قیمتي وګڼئ. الحمدلله زموږ په دې دیارو کې داسې څوک نه وي چې هغه روجې نه نیسي، الا ماشاءالله که یو نیم کس پکې داسې وي هغه به هم ډېر داسې په پټو کې پټ وي چې هغه خپلو خاصو ملګرو ته به هم پته نه وي چې دا روژه خو دلته څوک روجې نه خوري او خلک عار ګڼي. دلته په معاشره کې که چا ته پته ول دا ګناه فاحشه ګڼي. ګناه فاحشه دې ته ویل کېږي په معاشره کې سوسایټۍ کې سړی پې شرمېږي. لکه په پنجاب او په دې علاقو کې دا عامه ګناه ګڼلی کېږي، ګناه فاحشه نه ګڼلی کېږي. تا ته برملا وایي یار میرا تو روزه نہیں ہے، اب ہوٹل کې کینی خوراک به وکړي میرا تو روزه نہیں ہے. باقاعده هلته هغوی بعضې هوټلې کولوي وي دې دپاره، هغوی ته پته ده اشنایان پکې شته چې هغوی به راځي زیات تر پکې. دلته خلک روجې نیسي خو په تراوو کې د خدای بندگان کمزوري کوي، په نورو عباداتو کې په نوافلو کې کمزوري کوي، د قرآن په تلاوت کې کمزوري کوي، بیا خاص کر په منځونو کې کمزوري کوي. بیا بعضې خلک داسې وي تاسو ما تېره جمعه هم وي منځونه وکړي خو په سم په دغه مونځ ونه رسئ، جمع په ټایم نه رسئ، تکبیر اولا ته نه فوت شي. صلیح خورځي چې چا نه تکبیر اولا فوت نشو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خدای والا په دوه پروانی یعنی دو انعام والا ورکوي. یو خدا چې د نفاق نه به بری وي، د ده په عمل کې منافقت نه وي. زموږ په اعمالو کې منافقت ډېر دی. منافقت دې ته ویل کېږي دلته ستا یو کیفیت دی د خلکو مخکې او په خلوت ته چې ته لاړ شي ستا کیفیت بدل شي، دا نفاق دی. ښه او دینه تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نفاق سره کړو. نو دا کیفیت خو د انسان بدلیږي را بدلیږي، خدا کیفیت به د الله بحال کېږي چې کله ته تکبیر اولا په پابندۍ سره منځونه کوي، تکبیر اولا سره دا کیفیت به د بحال کېږي. او دویمه دا چې خدای به د جهنم نه خلاص کړي، چې جهنم نه خدای خلاص کړي نو نور بیا د خدای څه غواړي.